د نننی بیان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معجزات سره تعلق لري. هر پیغمبر له خدای پاک معجزې ورکړي دي او دا معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ او روحاني دلیل وي چې خلقو ته دا خبره معلومه شي چې دا پیغمبر یو عام انسان نه دی، د الله سره یو نسبت دی او رب العالمین د پیغمبرۍ د ثابتولو دپاره بعضې داسې نښې د پیغمبر نه ښکاره کړي چې هغه د عقل او د عادت نه خلاف وي. معجزه د اعجاز نه وتې دی عاجز کول. معجزه څه ته وایي؟ چې د پیغمبر نه داسې کار صادر شي، د هغه د لاسو نه، د هغه د وجود نه داسې یو کار څرګند شي چې دا ټول مخلوق عاجزه کوي، د هغې د مثل د جوړولو نه، د هغې مثل، د هغې نقشه، د هغې نه ټول مخلوق عاجزه دي، هغسې څوک نشي کولی. د هغې یو ظاهري مثال تاسو له در کوم چې تاسو پې پېښ یې. په دې مخلوقاتو کې دوه قسم مخلوق دی. یو هغه دي چې هغه نیغ په نیغه الله جوړ کړي دي او د مخلوق پکې هېڅ کار نشته، لکه انور شو او سپومۍ شو، ستوري شو، غرونه شو، دریابونه شو، دا نیغ په نیغه الله پیدا کړي دي او د بندگانو د مخلوق په دې کې هېڅ دخل نشته. بس الله وی کن، نو اسمان پیدا شو، ځمکه پیدا شوه، نور پیدا شو، سپومۍ پیدا شوه، ستوري پیدا شو، نهرونه جوړ شو. یو دا قسم مخلوق دی. دویم هغه مخلوق دی چې دا هغه هم الله پیدا کړي دي خو د انسان عمل له پکې دخل شته، لکه دا پکې شو مثلا د دې خالق هم خدای دی، که خدای د دې پکې دا میټیریل اوسپنه پیدا نه کړي یا دا پکې چې د کومو څیزونو نه جوړېږي که دا خدای نه وي پیدا کړی، یا دا کم انسان چې پکې جوړی کدی خدای نه پیدا کړي او د په لاس او په دماغو کې د پکې طاقت نه پیدا کړي، د پکې نشي جوړول. خو ظاهر کې الله د انسان په ذریعہ دا پکې جوړ کړ، خالق خدای نه ظاهری کسب بندو کو، دا کسب طاقت هم د خدای ورکړي دی. لیکن انسان عمل له دخل شو، یا بس یا موټر یا جهاز چې څوک جوړی، دا ټول د خدای مخلوق دی. ځکه د کم پرزې چې د دې دي هغه خدای جوړې کړي دي، د ځمکې نه دا داتونه، اوسپنه او سټیل او د پلاستیک دا څیزونه، د دې ټولو هر څه خالق خدای دی. او کم بنده چې جز جوړی، بم جوړی، ټوپک جوړی، دا بنده هم خدای پیدا کړی دی. د دې بنده په دماغو کې دا هوښیارتوب عقل هم خدای پیدا کړی دی. دې چې په کومو لاسو پرزې جوړی دا هم وله خدای جوړ کړی دی. خو بیا هم ظاهر کې مونږ ګورو چې د بنده عمل له پدې کې دخل شته. نو یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل نشته، لکه نو سپومۍ. یو هغه مخلوق چې د بنده عمل له پکې دخل دی، لکه موټر لارې پکې شو. چې دا کم مخلوق کې د بنده عمل له دخل دی، د دې مثل جوړېدی شي، لکه یو سړي پکې جوړ کړ، د پکې مثل جوړېږي که نه جوړېږي؟ جاپان موټر جوړ کړ نو امریکې هم جوړ کړ، امریکې موټر جوړ کړو، جاپان دا غي مثل جوړ کړ. یا مثلا جز یو ملک جوړ کړ، بل مثل بل ملک دا غي پشان جز جوړ کړ. یو کارخانه کې ټوپک جوړ شي، نو چې بل میدان تروزی نو بل کارخانه کې دا غي پشان بل سړی جوړ کی. لیکن د خدای د انور پچانور سو جوړول نشي جوړول. ټول مخلوق عاجز دی، نشي جوړول. دې نور سيزونو مثل ولې جوړيږي؟ دا غي نه بونا، ځکه هغې کې د انسان عمل له دخل دی او نور له د انسان عمل له پکې دخل نشته. که ټول مخلوق یو ځای چې د انور په شان انور به جوړ نه کړي، او نه به د خدای د سپومۍ په شان سپومۍ جوړه کړي، او نه به د خدای پاک د ستوري په شان ستوري جوړ کړي، نه به د خدای د غر په شان غر جوړ کړي. هسې به کاڼي یو ځای کړي، یو ډانچه به جوړه کړي، خو خدای چې کم غر جوړ کړی دی او پیدا کړی داسې به پیدا نه کړي.
او کټول مخلوق یو ځای شي نو د خدای د سیندونو او د دریابونو په شان سیندونو او دریابونه به جوړ نه کړي. دا څه ده که نه ده؟ بینه دقه د معجزې فرق دی. معجزه ډایرکټ د خدای د طرف نه ده، د پیغمبر د لاس نه او د هغه د وجود نه میدان ته راښکاره شي. هېڅ قسمه د پیغمبر دخل پکې نشته. خدای پاک وغواړي د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شي، د دې مثل که ټول مخلوق یو ځای شي نو هغه به د خپلو ګوتو نه اوبه روانې نه کړي. داسې ده که نه ده؟ دا بعضې جادوګر کوي خو هغه نظربندي غوندې شي وي، هغه حقیقت نه ګوري، هغه د نظربندۍ وي. ګوره د معجزې د پیغمبر معجزه ده، چرته به هم دا نه اورېدلې چې دا ته بل چا چل زده کړی دی، په هغې کې چل زده کېږي نه. د یو پیغمبر بچي هغسې معجزه نه ده ښکاره کړې کومه چې د پلار وه او نه ملګرو هغه ښکاره کړې ده. نو په معجزه کې تعلیم نشته، چل زده کول پکې نشته. او دا جادوګران چې دا کوم مصنوعي اوبه موبه به یې رابیایي، دا خو د هغه شاګردان د هغه نه چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي، د هغه نه بل شاګرد چل زده کړي نو هغه هم هغسې کولی شي. د هغې مثل جوړېږي، د معجزې مثل څوک نشي جوړولی. لکه زه به یو مثال درکوم. د حضرت سلیمان علیه السلام تخت به په اول وته، دا یو معجزه. بعضې خلک وایي نه یاره وایي دا اوس هم تختونه په هوا نه الوځي چې جذ دی. قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر. د سهار نه تر ماسپښینه پورې بیا دونه مزل کو چې لکه یو میاشتوک مزل کوي، او د ماسپښین نه د ماښامه پورې بیا د یو میاشت مزل کو. اوس هغې ته معجزه وایي، د بل چا تخت که الوځي دا معجزه نه ده، دا خو اسباب یو ځای کړي، انجن او تیل یو ځای کړي او پرزې یو ځای کړي نو یو هم جوړولی شي او بل هم جوړولی شي. نه خو به قالین پروت و، په قالین به کرسۍ لګېدلې وې او پکې به وزیران او سلیمان علیه السلام ناست و. قالین به غون خدای پاک اوچت کړ او روان به او یو ځای ته به ورسېد. دا یو معجزه وه. نو زمونږ د دواړو جهان او مبارک سردار له خدای دومره معجزې ورکړي دي چې هغه د شمیر نم زیاتې دي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې زر شمیرلی دي. امام بیهقي په دلائل النبوه کې 1400 شمیرلی دي، او علامه نووي هغه وی 3000 دي. خو زموږ علما کرام چې کوم تحقیق کوي نو د پیغمبر علیه السلام معجزې د شمیر نه زیاتې دي. دا چې چاته څومره معلومې دي بس هغه یې راجمع کړي. د ټولو نه غټه معجزه د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف دی. دی لوی دلیل دی. ولې دا معجزه ده؟ ګوره چې نازلېده به یو جدا شان سره قرآن شریف نازل شوی دی. بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی چې په پیغمبر علیه السلام به وحی نازلېدله. لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، چې سخته یخنۍ کې لکه د جنوري او د دسمبر په میاشت کې به قرآن نازلېده او موږ به د پیغمبر علیه السلام وجود ته وکتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا، د تندینه به د خولو قطار لاندې روانو. د انسان په کلام کې دا زور شته نشته دی. یو معجزه شوه د قرآن معجزه چې د حضور پاک د تندینه خولې بیایي. او زید ابن ثابت وی یو ځل د نبی علیه السلام رون زما د رون د پاسه پروتو او دې کې قرآن نازل شو. وی کادت فخذی ان ترضع، وی قریبو چې زما د رون دې مات کړي. دا یو معجزه شوه. یا تر ننه پورې قرآن شریف چې محفوظ دی، یو آسمانی کتاب محفوظ نشته او قرآن شریف محفوظ پروت دی. دا د قرآن یو معجزه ده. یو داسې یا ترننه پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت مثل چا جوړ نه کړ. الله ړومبې اعلان کړو قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وی دا ټول انسانان او پیریان یو ځای شي د قرآن مثل جوړ کړي چې خوند یې ونه کړ نو بیا وی دا فأتوا بعشر سور مفتریات، وی دا لس سورتونه جوړ کړي چې خوند یې ونه کړ. وی فأتوا بسورة من مثله، وی دا یو سورت جوړ کړي پټې نه سورت ان اعطيناك الكوثر د دې برابر یو سورت خو جوړ کړي. نو پاغیم قادر نشو. ترننه پورې چیلنج د دنیا کافر ہوتا د قرآن د رکوټي صورت برابر صورت نشي جوړولې. دا د قرآن معجزه ده.
ډېرې زیاتې دي خو یو څو غټې درته مخکې کوم. لکه د حضور پاک مبارک یوه معجزه دا وه چې حیوانات ورسره خبرې کړې او خپل فریاد یې ورته پیش کړی. په یو سفر کې نبی علیه السلام روان، یو صحابي یو اوسۍ ونیوه ښکار یې کړه. هغه اوسۍ راله نیغ نبی علیه السلام ته یې زور کو، ځان یې پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کړ. وی د الله رسوله وی ستا دې ملګري د ښکار کړی او دلته یو غر دی او په هغې کې یو غار دی، په هغې کې زما ماشومان واړه واړه بچي دي، نو که زه ستا دې ملګري ذبحه کړم حلاله یې کړم نو زما هغه بچي به د لوږې مړه شي. وږي دي هغه ماشومان بچي، نو ته دنه ما خلاصه که چې د هغه خپلو بچو له پی ورکم نو بیا به دله راشم. پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمایل وی په تا څه یقین دی؟ ته خو زمانې اوس د دې ده نیولې، نو په تا څه یقین دی چې د دې خلاصه کم او بیا به راشي؟ که بیا رانه شي وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه به د هغې نه مضبوط قسم بل نه وی وایه. وی ښه که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په صف کې فرض دی. اوهو وی ډېر خطرناک او مضبوط قسم دی، اوهو ډېر مضبوط قسم. وی پرېږدې اوسۍ پرېښوده، اوسۍ په منډه لاړه هغه غر ته، هغه غر ته ننوته، خپلو بچو له یې پی ورکړل نو واپس راله. چې راله نیغه نبي علیه السلام ته ودرېده. حضور پاک هغه صحابي ته وی د اوسۍ پرېږدې، معلومیږي د دې ماشومان بچي دي، نو که دا تالاله کې خو هغه بچي بیا ضایع شي او بیا یې غټ اعلان وکړو وی کلم چې تاسو ښکار کوئ نو په داسې ورځو کې به نه کوئ چې د دې مارغانو واړه ماشومان بچي وي، د بچو په ورځو کې به ښکار نه کوئ. دا دې وګوره اوسۍ ده او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې وکړي. اوس بل چا سره اوسۍ خبرې کولی شي؟ دې ته معجزه وه. داسې کار د پیغمبر علیه السلام نه څرګند شو، د هغه په مخ کې څرګند شو چې هغه د بل چا مخ کې نه شي څرګندېدی. یو ځل نبی علیه السلام تشریف فرما، یو اوښ راغی، اوښ نیغ را روانو، خلکو شړه، نبی علیه السلام یې پرېږدی، دې اوښ فریاد راوړی دی او نیغ د پیغمبر علیه السلام مبارک مخې له راغی او سملاس او دا سر یې د حضور پاک په دې خپو مبارکو کې کېښه او وبرړېد او د سترګو نه اوښکې روانې شوې. وی د اوښ مالک راولی، دې اوښ ما ته فریاد راویې غوښته، مالک یې راوست، وی ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه، ته پې کار ډېر کې او ګیا نه ورکې او ډېر یې ستړی کې. وی او صاحب بالکل همداسې کوم. وی ښه نن نه پس به داسې نه کوئ، په دې سارو کار کوئ خو ډېر یې مه ستړی کوئ، چې لږ دمئ نو کار نه یې بندوئ او چې کار پې کوئ نو ګیا اوبه م وله ورکوئ. دارنګې په یو سفر کې روانو، یو اوښ چا د پړي نه نیولی و، اوښ چې نبي علیه السلام ولید نو پړی شلو او پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کېده، زور یې لګاو، مالک راښکه او دې نه منې کېده. نبي علیه السلام ته یې مخ راواړو، وبرړېد او سترګو کې اوښکې وبهېدې. حضور پاک یې مالک ته ووایي چې ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه، ته پې مشقت ډېر کې او ګیا او خوراک وله کم ورکې، داسې به نه کې. داسې ډېر واقعات دي چې د حضور پاک مبارک سره حیواناتو خبرې کړي دي. خلک وایي که نه وی سلیمان علیه السلام سره به مارغانو خبرې کوي، دا بالکل ټیک ده. سلیمان علیه السلام هم یو معجزه وه چې خدای پاک د مارغانو په جبو هغه پې کړی و، دا د حضور پاک هم معجزه شو. د هغې نه علاوه دا خو لا نبي علیه السلام دی، د صحابه و کرامت وګوره. د نبی علیہ السلام یو صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنہ، په یو ځنګل کې وی روانو، وی تلم لار رانه غلطه شو، شړه وی یو زمری مې ولید، وی زمری چې زه ولیدم وی بس په ما را حمله کېده، وی چې زمری ما ته څنګه ځان جوړ کړ او په ما را حمله کوي، نو ما فوراً زمری له آواز ورکړه چې ای زمریا زه د نبی علیه السلام خدمتګار او د هغه خادم یم. ګور وی چې دا مې ورته وویل زمری غلی شو، یې خوله وازه کړې وه او ما ته یې حملې ته ځان جوړو، یې خوله بنده کړه او لکې یې ښکته کړه او نیغ راغې زما خواله،
او تاو شو زمری نیغ دا سی روان دی زخو تیاریگو وی بیا زمری واپس شو اگا بلد سپیب انسان تا لکی ترنگی که نترنگی وی دا غسی لکی ترنگی او بیا پلار روان شو وی زخو یاریگم وی بیا واپس شو ما تا گوری بیا روان شو وی ما وی که دا سی معلومیگی لکا زمری ما تا جوڑلا رخی وی بس زمانا مخ کی رضا پسیم وی ما تا شا تا گوری او زمری مخ کی روان دی و ما تا گوری مخ رالی و بیازی وی نی غلار تے برابر کلم کہ نی غلار تے مخا مخلم زمری رانا واپس لارو زپا نی غلار رانا حضور پاک تے دا حال ہوئے گورا دا نبی علیہ السلام یو خادم صحابی اغت زمری دکا دا خدمتگار غندلار دا نوکر غندلار وطخی دا دا نیکان و خلق و کرامت دا دا نیکان و کرامتی خدام دا پیغمبر پا حق کی موجزی زماروں پیو سفر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مکی مکرمی جند نو کافرانو سرے سجنگ جگل رالا او پیغمبر علیہ السلام دیر پریشان دا مکی نبارو چی بار سنگو تا نو یا اللہ ویز خونن دیر پریشان ہے ما خدا دا سیو مسئلہ ما ترا پیخا کچیز پی خوشحال شا نن دیر پریشان ہے او وجود زخمی ہو حضرت جبریل علیہ السلام والا را دے وی والے وی دیر خفے چی دا سیو مسئلہ سیو شی پیخ سی جز پی لک خوشحال شا وی خواہ خدای پاک تالا دا طاقت در کرے دے چی دے اونا کی کم اونا ترستانگی ننیسی اوزان پسی رکاگی تر پسی برازی وی اونا تا ورمخامخ شو چی ورمخامخ شو نو اونا میں دستانگی نونی وان دتی مخیم او اونا زمکا سیر لکی گی او ما پسی نین روانا دا او دا تعجب خبر دادا چی اونا می سنگ دا سانگی نا اولی ولا نو اونا را تیتا شوا او سنگ چی انسان تا سلام کئی دا غزیماتا ہوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ دا خدای رسول پتا دے سلام جبریل علیہ السلام را تاویو سنگے ماوی چی بس اس دیر زیاد خوشحال ہے ظلم خوشحال ہے دا غرنگی پا یو سفر کے نبی علیہ السلام روان دے او دا دسماتی ضرورت را ہے او دا پردے سشتنا چی وطا کینی آواز یو قدا سے مخامخ یو اونوا اغیت اشارہ اکلا او یو بلا اونوا اغیت اشارہ اکلا یو اونم پا مندر آروانا او بلم پا مندر آروانا زمک شلول او دوار اونے رالے او دا اونے پا زمک ٹیٹی شوے سورے جوڑ کو او پنیے جوڑ اکڑا نبی علیہ السلام و تخپل حاجت پورا کو چی پورے کہ یویت اشارہ ورکا یوم پل زیل لانا او بلیت اشارہ ورکا بلم پل زیل لانا جاءت لدعوته الاشجار ساجدتا تمشی الیہ علی ساق بلا قدم چی اونے تیوازو کو نو بید قدم او دخپین اونا پتنر روانا و نبی علیہ السلام دخوالا رو رسید نبی علیہ السلام فرمائے وید نبوت نمخ کے چی بپلار اسلم او کمو کانو بپا ما سلام اچوی اسم ما تاگکانی معلوم دادا حضور پاک موجزہ دا بل دا دنیا یا سینسدان خویزہ او نوٹی چی او زان پسی دی راکی آجی چی او پسی راشی یو یہودی راگی نبی علیہ السلام تکینس ویزا مسلمانے گم خدا پیغمبر یو موجزوی نستاسا موجزشتا چی ماتے اخکارا کی نبی علیہ السلام لگ سوچو کو بیوی آوشتا وی سا موجزہ را تخکارا کے وی خکا دا اونے دی غنچک تا دی شارو کم او دارا اونے نراحکتا چی او دل تمال راشی بیا با می پیغمبریو منی وی آو نبی علیہ السلام دا اونے تا اشارہ اکلا دا اونے غنچک نیغ رات دا پیغمبر علیہ السلام مخی راکوش بیا وتا اشارہ اکلا غنچک بیا خپل زیلہ و رسید یہودی خدای مسلمان تیو موجزہ شد نبی علیہ السلام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے وی اوزل دا مکی زندگی دا وی پیغمبر علیہ السلام دا مکی دا کافر و نریر زیاد تنگ شوی وسر حضرت ابو بکر نویزر مکی نبارم یو کافر و دا عقبہ ابن ابی معید گڑ چیلے مصر وی نبی علیہ السلام و حضرت ابو بکر دوارا مالا رالد وی ما تیوی چی دا یلک پیرا باندے اس کا وی ما و تیوی چی زخو
پی در باندې نشم څکلی دا ګډې چیلې زما نه دي دا خو زما د مالک دي زما پکې یو خپله نشته تاسو باندې څنګه پې وسکو وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې داسې چیلې پکې شته چې هغه چیلي سره نه ملو شوي مال شوي نه وی مې چې آو وی دغه بچی راوړه نو یې زه لاړم یو بچی مې راوسته وله بلکل پوټینی بچی و مال شوي نه وه چیلي سره نه وه ملو وی نیغه مې راوسته نبی علیہ السلام ته مې ودروله وی پیغمبر علیہ السلام یې لوښې راواله وی ما سره د کاڼي لوښې د کاڼي د عربو به کله د لرګي لوښې و کله به د کاڼي لوښې و لوښې مې وله ورکړه وی نبی علیہ السلام مبارک د هغې په غلاس په تشو باندې په هغه څو باندې ګوتې ووهلې غولانځې وپړسېده تشي غټ شو وی هغه لوښې ته ډک کړ وی مال یې هم راکړل حضرت ابوبکر صدیق هم وسکل او وی په خپله هم وسکل وی بیا په هغه غولانځ باندې ګوتې ووهلې وی واپس چې څنګه وه هغسې شوه وی په دغه ورځ زه پوه شم چې دا رښتونی پیغمبر دی بل څوک داسې نه شي کولی او د هجرت په سفر مې درته د ام معبد قصه نه وه چې د هغې په کور کې مرنځوره چیلې وه او پیغمبر علیه السلام مبارک ته اوچه وه څومره پی اخېستې دي داسې خوراک کې به ډېر برکتونه حضرت انس وایي وی نبی علیہ السلام مبارک ډېر زیات وږی و وی زما پلار او پلندر ابو طلحه وی کور ته راغی وی زما مور ته وی ام سلیم ته چې ام سلیم د خوراک د کره څه شته وی ولې وی قسم دې په نبی علیہ السلام مې داسې لوږه ولیده چې ډېر زیات وږی دی او د ښي طرف ته او ګس طرف ته یې د لوږې نه کاڼي تړلي دي د درد دوانې ام سلیم وی چې بن کره خو بل څه نشته خو دغه یو څو ټوټې د اوربشو د ډوډۍ پرتې هم ډکرې ډکرې وی ما ته وی راشه انسه دا ټوکړې نبی علیہ السلام له یوسه او پټې یې والا ورکړه چې بل څوک ته خبر نه شي ځکه نبی علیہ السلام خو سخي و ډېر زیات په هغه کې سخا وه نو که بل څوک ته خبر شو په خپله به یې ونه خوري نورو له به یې ورکړي نو یې زما مور لوپټه راکوزه کړه او هغه ډوډۍ د لوپټې په یو طرف کې وتړله او یې ترخ کې یې راله کېښوده او د لوپټې بل طرف یې زما د سر نه تاو کړ چې اډو څوک پې پې نه شي وایي چې زه څنګه رالم او نبي علیہ السلام مبارک ته مخامخ ودرېدم را باندې پېښ شو وی هلکه ابو طلحه رالېږلی ما وی صیب او وی خوراک یې درکړی دی نو ما خو غږ انکار نه شو کولی ما وی او صیب وی ښځه لاړ شه کور ته او موږ درلو وی پیغمبر علیہ السلام سره دغه 80 صحابه کرام وی ځای چې ځو ابو طلحه ډوډۍ کړې وی ما منډې کړې پلار د دروازې نه مخې راغی انس ولې راغلی وی مې چې نبی علیہ السلام خو صحابه را مخ را پسې را روان کړ ټول راغلل امن لال کور بی بی ته الوي وی نبی علیہ السلام خو ځان سره چې څومره صحابه ټول را روان کړي دي حضرت انس ته وی تا وته ډوډۍ خولې ده او ما خو وته خوله ای بس بیا خدای په چوکارې پیش وی چې څنګه راغی نبی علیہ السلام منکرا صحابه کینو او د دې سره انګول شتا مونږ وی نه سه بنګولې هونسته یو مشکله او هغه د غوړو لړلې دي غوړي پکې نشته اته لړلې دي نور څه د خوراک نشته ویرا کړه مشکل وی نبی علیہ السلام هغه ډوډۍ راوغشت او یو غټ لوښی منکر چې هغې باندې به اته یا لس کسان کېناستېدل نو په هغې کې هغه ډوډۍ واړه واړه کړه او هغه د سرمه د لوښي د غوړو لړلې خو پېژنې که نه یو چې غوړي پکې پراتي بیګې کې یو هسې لړلې په لاس ته را جدا کې او بیګې کې نه هغه لړلې لوښې هغه پې د پاسه را الاوړې کړ هغې له زور ورکړه د هغې نه څه غوړي پې را په لاسو باندې را جارو کړل او په ډوډۍ د پاسه یې واچول ډوډۍ پې لږه لمده کړه وی ما ته وی ورشه لس کسان راوبله وی لس مې راوغوښتل وی ډوډۍ وخوړه
وی بارو وطن وی لس نور روغوانا لس نور رالل اغیو خوڑ بارو وطن لس نور وی اتیا کسان غن مارشو او اغا ڈوڑے دا غوڑو ڈکا دا سے پرتاو لکا چی چاگوتی نیورو حضرت انس تا جاتا پوسو کو وی سمر کسانو ڈوڑے خوڑا وی پا موقع خوا اتیا کسانو وی قسم دکا یو لکو ام پی مڑے دل تے موجزش حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی غزوہ خندق کی اوسو موجزے شو غزوہ خندق کی خو نبی علیہ السلام خندق کا نستا ذکر کافر دیر و مسلمانان کر لزر کافر پا مکر آگلی نو خندق کا نستا چی کافر پا مدینہ را دل ننشی یو زیو خاص دیو یو دو طرفونو تا تغرونو او بل طرف تا اوار میدانونو پا اوار میدان کے خندق کا نستا نو چی کل خندق کا نئی نو یو زی پا کدا سروت چی اغا دیر کلکا دا سے خورا ولکا دا شگی چی یو زی چی دا ترلا چی وطوئی کلکا زمکا روت تو دیو تاربے کے ہوئی نبی علیہ السلام پہ صحابہ رانل ویسٹیت نو خندق خوروان دے پاسان او کنستے شو او دا یو دے کنو لکی علم پیشن شو پکی پوٹے اس پا ندخل نکے ویزہ درزم وی پیغمبر علیہ السلام مبارک را کش او دا خیٹ مبارک پا صادر باندے سغلے وی مونگ ولی گینتری ورکلا گودال گینتری وی چوچے دیکھلو بسم اللہ وی او سره الله اکبر आवाज وکړه او غزار یې ورکړه نو هغه تیګه چې وا درې مې صداسته او به د لکه د شګو په شان دی یو رڼا چې چته شو یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټول ښکارا شو پیغمبر علیه السلام او فرمایي چې په دې رڼا ما ته خدای پاک فارس وخو ایران الله وی چې دویم ځلې سکودالو چت گینتری او بیوی بسم اللہ واللہ اکبر او درزی ورکو نو دوی میسم لکه دا شگو بینا وی ما تا خدای یمن او شام دا علاقیش را تا خدای پاکو شام چی دریم غزاری ورکو وی اغا تیگا داسی شو لکه طول شگه چی دا غین بیای رونک چی تشوا وی یمن را تا خدای خو دا کم زین چی نبی علیہ السلام تا خدای پا دی رنا کیو خو دا اللہ اشارہ ورکا جستا حکومت تا دا امت دا بخدای دی دی زینو ترسائی وما غسیوش پدریو غزارون و آغا غٹا تیگا ترلا چی وطوئی و خطا دا کسمکا چی کلکشی لکا دا شگو ہونده ہو بیدا دا یو موجود شو دوی مستوى وی نبی علیہ السلام دیر زیاد ہوگیو وی دا سے ہوگیو چی پا دی خی طرف تیم کان تردے و گس طرف تیم تردے ویلالم بی بی لن ما خدے توجہ خدے دا حضور پاک میں دا سے حالت اولی دا چی صبر نشم کوئی دا خوراک سشتا نو یو رکوٹے کورنے چیلو کے ہو پوٹے نے کورنے چیلو کے چی پوٹے نے وی او اوچے مالشے ویمنی تو نا گو خبای پکی زیادہ درے کلو یا سلور کلو یا 15 کلو دیزا پوٹے نے او ماوی چی دا غشتا دا اوڑا وی دا وربشو لک شانتے اوڑشتا دے یا استا تقریبا یو دری نیم کلو وی میں خدا سے وکا دا وربش اوڑا کا او دا اوڑا واغا گا او دا چیلو کے علالوما او دا اغوخ دا تا ٹوٹے کوما چی نبی علیہ السلام دا یو دو دریو کسو سرا رو غوارو او گزاریوشی وی دا ما خد در پا میچن کے وربشی واچو لے اگا اوڑے برابر پر او اوڑے واغا گا او ایماغا چیلو کے لالا کا سرمن میں تیوستا او غوخا میں ٹوٹے ٹوٹے کلا او بیا میں غوخا ہوئی پا کٹوئے کی واچولا اور میں وطبر کو وی چیز دا غینا اس گارے دم دا ما خد اوڑا گا گلی وی ما تا خزاوئی چی لارشو نبی علیہ السلام تا ہوا چی گوری دریو سلورو نزیاد کسان رانوئی رسوا بشو اسے نے چی دیر راولی خستخی دے او بیا ہوئی چی تاسو جوڑے اکلاو کسان پکی ہوگی پاتی شو وی دلالم نبی علیہ السلام میں پٹ زان لکا میں چی سیب دقا سے دون اوڑی گوری دری نیم کلو او دون پوٹی چیلو که دا ما غو باندې کړی دا او تزان سره یو سلور 15 کا سرا والا چې تاسو جوړه وکړي وی چې دا مې وته وی نبی علیہ السلام دا
زین را پاسید او چغې کړې یا اهل الخندق، یا اهل خندق، د خندق مرګرو راځه جابر ډوډۍ کړې. اوه اوس بس کی او پسونو خلک وی بس د نبی علیہ السلام خبر او پمنډه منډلا وی چې لاړ او خدمت تمه الوی خدمت چې دا دې سره سواکلو تا تمانه چې دریو سلورو نه زیات کسان نه وي. وی ما خو ته خو چې اوس پیغمبر علیہ السلام ټول خلک را په مخ کړل او چې جابر ته وی ورشه خزه ته دی وایا چې کټوي د اور نه کوزي او دام ورته وایا چې ځان یو بل گاونډي راولي چې ډوډۍ وزر پخې. خدای دا خو 3 کیلو له یو خزه پخول شي. خزه راته ډېری خبرې وکړي چې تا تماویلو چې 2-3 راول دا خو د ټول مدینه راوسته. دغه د مدینه کې څومره او شابه ځان لمرګری راول ډوډۍ پخاوي هلته ډوډۍ پخېږي او نړۍ او دلته نبی علیہ السلام مبارک چې مونږ کله کم غټ لوښی را باندې راواغسته او دا کټوی نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا راځي په سمسیم نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا راځي او ډوډۍ ماتوي په خپلو مبارکو لاسو او د پاسه پې غوښه او ښوروا اچوي او یې کسان را دننه کې هغوی به خوړله چې هغوی به تلل نو او چې د کټوی نه به یې سینګ غوښه راوویسته نو زر به یې په سر کېښوده نو بیا به دغسې نو وی قسم مې دې په خدای وي حضرت جابر وی چې څومره د مدینې خلکو د خندق په جهاد کې وی ټول ماړه شو او وی قسم مې دې په خدای وي چې کټوی زمونږ هغسې خوټ کېدله او د تنور نه هم هغسې ډوډۍ را نړېدلې. دا معجزه شوه د حضور د دې نقشه به څوک داسې پیدا کړي تر ننه پورې نه ټوله دنیا د دې د نقشې او د دې د مثل نه عاجزان دي. دې ته معجزه وایي. یو سفر کې پیغمبر علیہ السلام ته شکایت وشو وی صحابه وګوري وی چا سره سلک ډېر خوراک شته نو چا سره سو یو کس سره یو موټی ستوانو بل کس سره یو موټی ستوانو خو پیژنې کړ جوار میده کی یا غنم میده کی یا اوربش میده کی هغه ګوړه موړه پکې واچي لږ غوندې ستوانې راوړل او د نبي علیہ السلام مخې ته یې کېښوده وی حضور پاک پکې څه الفاظ ویې چوفې کړې وی راشئ وړئ وی چې څومره صحابه ټولو کې خپل لوښي ډک یې وړل. دا یو معجزه شو. دارنګې د اوبو معجزه وه په حدیبیه کې صحابه 1400 کسان صحابه راغلل نبي علیہ السلام ته شکایت وکړه وی صاحب کم کوي د حدیبیه کوي ما لیدلې اوس هم کوي شته او د تیږو د غاړه ورته جوړه شوې ده خو اوبه پکې اوس نشته شاړ دی مکمل وچ دی وچ زه لاړم هغه د حدیبیې کوي ده او ګیر چاپېره ده کیکر ده دی غټ کیکر ده اونې دي ډېرې زیاتې اونې دي هغه ده مانه کې پکې د کیکر ونې وې نو یې صاحب کوي خلکو راوځانځه اوبه پکې نشته حضور پاک راغی 1400 بلکې 1400 نه 1500 پورې 1500 پورې صحابه اوښان ورسره دي ګډې چیلې ورسره دي اسونه ورسره دي وی پیغمبر علیہ السلام د کوي په غاړه باندې کېناست یو غش یې راوویسته وی لږې اوبه راکړې لږې اوبه صحابه کوي کې واچو او خپل غش مبارک یې کوي ته وروغورځو وی په دې کوي سر کې دی لږ سات یې په سر کېښود وی اوس ته سر لرې کې وی سکیت دی اوبه څومره صحابه چې ټولو ته اوبه وڅښلې څومره اوښان چې ټول سیراب شو څومره ګډې چیلې وې ټول سیراب شو او چې څومره صحابو سره مشکونه په سفر کې به ځان سره مشکونه ګرځول ټول یې ډک کړل او چې کوي ته هم کتل نو کوي هغسې راپورټ کېده وي اوبه نه وچېدل او په دغه سفر کې نبی علیہ السلام مبارک ته چا شکایت وکړي اوبه نه بل ځای کې وی صاحب تږي شو اوبه نشته وی لږې غوندې اوبه شته یو صحابي والا یو لوښي کې اوبه راوړې کاسه کې وی دغته دي دومره راکوټې لوښی و چې پیغمبر علیہ السلام مبارک پکې لاس کېښود نو لاس یې پکې نه خورېده ویښې تنګ و دا لاس مبارک یې پکې دقسې کېښود
صحابی وی قسم دی وته می قتل چې د نبی علیہ السلام د دې ګروتونو مبارکو نو برا پټ کې دي وسکه وی چې څومره صحابه ټولو موس کړي او ټولو ته مشکونه ډکه په یو سفر کې دغه څه بل یو واقع پیښه صحابه ال شکایت وکړي څه وبنيشته وی دې چې تلګي مونږ را پیدا کړ صحابه ګرځیدل یو خزه ولیدا خزه په اوخ باندې سواره ده او د اوخ یو طرف تم انډي یو مشک د وبو دی بل خوا مشک دی خزه په دامیانس کې ناشته ده وزم په دې اس باندې چې یا په اوخانو باندې یو خوا منډي یو بل خوا او د پاسه په انسان ناشتي نه یو خوا د وبو مشک او بل خوا میانس کې خزانه طرف په پکې اوګ دې کړي خورې کړي صحابه وته وای وی دا وبره رقم نه راو اخذ وته وای وی عهدي بالماء الامس هذا الوقت وی ابو سره پرون دی وخت ملاقات نشوي پرون دی وخت ابو د ګذر نه روانه یو شوارو زبلري وی دې نشته وینا وی خضر راځه زمونږ دلته یو پیغمبر دی غل دی بوزو وی دا څه کار دی چې زما کور کې زما په محله کې په قبیله کې چې کوم مشران خلک دی هغه تجارت ته دي او واړه ماشومان پاتې دیو نار تګي به دا وګول رسو وینا زمونږ پیغمبر دی بوزو وی کوم پیغمبر هغه چې صحابي وته خلک وای نبی علیہ السلام ته به کافرانو صحابي وي وی چې ست وته کوم نو وای وته وایا خو زمون خو پیغمبر دی غل دی بوزو غل راوسته نبی علیہ السلام چیرې واسطه حضور پاک هغه خدای ته وی ویتر دې اوخ نکو دشا او خپکه ګما توبه ګورې نه کمو دا مش خو له اوس پردله او دا غینه وبر आवाज شي او چې څومره صحابه او دا وی ساروی ټول سیراب شو او چې څومره مشکونه ټول دې ډکړل اخذ ته سوای خدای وای وی مونږ توبه ګورې نه دي کمې کړې خپل مشکونه ته دی وګوره الله مونږ له رزق راکړه مونږ له وبر کړې اخذ په خپل وای وی دا ما مشکونه چې کله صحابه ته وبار اشتلې وی قسم نه چې راغین رستو ډېر ډکو وی ما ته په پوهیده ما چې ما مشکونه نور مو پړسېدل دا وبونه ډک شو بیا پیغمبر علیه السلام صحابه ته دې خضر سره توخه راجمع کړي چا سره کجوري وی چا سره ستوانو چا سره زيتونو ای ول راجمع کړل او خدای واپس په اوخ باندې سوار کړل او هغه سامان یې وته مخ کې په اوخ باندې کېخو ویزا مونږ له خدای روزي راکړه خدای چې قوم لراله قوم ته وی ته نن لیټ شوی وخت ډیر وانه یاره وی دقه سي یو سالم وی ما وتکتل زمو بو سره لوبې کول او زمو به غشته او د دنیا خلق اوس کړي او ساروی په سیراب کړ او مشکور هم په ډکړل او زما مشکی پټه کمه نه شوی نورو مو پړسته دل مشکور دا وبونه وی یا خدا سے کار دے وی دا زمکه دا غوته ادا سکړي وی قسم نه کیا په د اسمان او د زمکه لاندې ردنه غړ جادوګر نشته او یا رښتونه پیغمبر دی دا دوه خبره سمودا پس صحابه براتل په علاقه باندې نو ګیر چې نبی علیہ السلام صحابه ته د دې خدای قوم ته بغاګ نه کوي مونږ سره یو وخت احسان کړل نو په نورو خلکو به عمله کوله او د دې خدای قوم ته غاګ نه کاو نو خدای قوم راغون کو وی تاسو ته پته لري چې دا مسلمانان راځي د مونږ نه ګیر چا پیر په خلکو عمله کوي مونږ ته غاګ نه کوي دا قصدن ګوري مونږ ته غاګ نه کوي ځکه ما ولې یو وخت وبو ورکړي وبو ولا خدای ورکړي خو دې باندې شو راځي دا رښتونی پیغمبر معلومیږي دا جادوګر نه دی چې موږ مسلمانان شو نو دا خزه په وجه خدای دا هغه ټول قوم مسلمانان په یو موقع نبی علیہ السلام له صحابي ډوډۍ کړې و چې ډوډۍ وخوړه چيله ولا لال کړې چې ډوډۍ وخوړه غاډو کې پزمکا ورغو نبی علیہ السلام هغه صحابي ته ویل کړه اډو کې راغون کا اډو کې په واپس راغون کا چې راغون نکړل نبی علیہ السلام به د پاسه الله سراخ کا خدای ته واپس چيله جوړ کو
ګوره حضرت عیسی علیہ السلام به مړي ژوندي کو دا خدای په حکم و دا یو معجزه د نبی علیہ السلام وشو یو صحابي وی مال نبی علیہ السلام یو تولیه را کړو د سپاک د لاسونو چې پیوچي تولیه نو تولیه چې خیره نشي څه بکې وته انځه وی قسم نه چې به کله خیره نشوا بما به تنور کې ومندله وی چې واپس به مې راوستا نو استفا شوی به تنور کې شي سوځي ما ګوره چې کومه تولیه د حضور پاک د وجود مبارک سره جنگېدلې د اورې نه سوځي نو کوم صحابه کرام چې د پیغمبر علیه السلام خدمتونه کړي او د حضور پاک لاسونه او تندي مبارک یې خپل کړي دي دا غي بس شان دا د حضور پاک معجزې د دې علاوه حجۃ الوداع په موقع نبی علیہ السلام او خان لالو سخی خو دومره زیاتو چې د حد نه وته سخا خو په ختمو سلو خان په خلق نن سبا چې حجو کې یو ګټ تم پتندي پینځل دغه ګونجي پیدا کړي ګوري تب ارزان لالای چې څونه ټول ارزان او نبی علیہ السلام باندې یو ګټ کې چې یو ګټ حلال کی او سلو خان حلال کړ سلو خان په عمره کې مستحب دي که څوک ساروی حلال کی په عمره کې ساروی واجب نه دي او د عمرۃ القضاء په موقع پیغمبر علیہ السلام شپېته ساروی حلال کړي او د حدیبیه په عمره کې اویا ساروی حلال کړي دومره خو صحیح نو بخاری شریف کې حدیث ته چې کله هغه او خان ذبح کول از مغامه ځان ته ودرول او ذبح کول نو یو اوخ په د بل اوخ نه مړې مخ کې کول چې ما د مخ کې حلال کی ساروی تختی تعالی لولنا او هر یو اوخ په د بل نه مړې مخ کې کولا چې ما د ټولو نه مخ کې حلال کی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه حضرت جابر وای رضی الله عنه وی پلار مې مړ شو او بلا قرض په پاتې شو وی د قرضدارو نیټه دا و چې کجوري کله پخې شي نو در ورکو به وی کجوري چې زمون کله باغ پخې شوې نو یې لاړم کجوري مې وکتې نو زما د قرضدارو قرض په نه خلاصې بالکل پټې نه خلاصې نو ایمان نبی علیہ السلام ته چې دا قرضداري را غونډوم او سفارش وکړه زما دا ټول باغ ځان له دوی شو کې دا د دوی شو او چې باقی کم پاتې چې زما پلا کړو بس وی قرضداري مې باغ ترا وسته وی قرضدار وته چې دا بچا چاله ورکه پتا خو زمون بلا کجوري کی دا خو یو قرضداري مې کی دې سره بس کو او دا خو بس سیزن اوس بیا تیریږي بیا بس کو کار خدا ته مونږ نشو کته یا به مونږ له کجوري پیدا کړیا پیسې برابر او دې قرضدار او کجور لري لګي وی دې کې نبی علیہ السلام راغی وی چې څنګه قرضداري پوي شو چې د پیغمبر علیہ السلام سفارش کې مونږه وی په مونږه په مستر کې راوېسته او دې نبی علیہ السلام نه ځان لراته اشاره شروع کړې چې ګوري بخوره تا نه حضور پاک دې روخیا اپوي شو وی چې پوي شو وی ما ته ودا سيو کا د دې باغ تا کجوري ټول رو شو کا او د کجورو خو مختلف قسمونه نو هر قسم جدا جدا کېره دلته وی هغه کې چې څومره قسمونه د کجورا می جدا جدا ډیری جوړ کړل وی نبی علیہ السلام زما په باغ کې لګول شو او چې دا خو برا پاسه قرضداري استاد دي چې دا ټول د یو قرضداري نه کیږي وی دا چې کم پکې لوی لري وی پیغمبر علیہ السلام دا غي ناس چکرو ای بیا ماته وی چراوړه لوخه چې دې په خپل حق ورکړم وی چې لګیا دی یو کس لږه حق ورکړي هغه ته استاد پوره شوی یو ځا بل ته استاد څومره دومره هغه لګیا دی وی قسم په خوده چې هغه نو ډیری خو سالم پاتې شو هغه لپاره ګوتم یو نه خو چې پاکم ډیری سره نبی علیہ السلام نه تو قرضدار ولته ورکولې وی پاغه چې ما وته قتل یو کجورم پکې کمانه هغه د ټولو قرضدارو قرض خلاص شو ویلان ما حضرت عمر تعالی وی چې دا چلو شو وی ما ته وی چې کله پیغمبر علیہ السلام د دې ډیری نه تاو شو وی د پېښم کې دغه بخوده برکت کیږي دا د رسول الله مبارک معجزه لاس کې اوذر کانی روان حضور پاک
چې کانی راواغېستل کاڼو وی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات دي. حضرت عمر له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات دي. حضرت عثمان له ورکړل دا غلاس کې تسبیحات وي او بیا دا غلاس کې تسبیح بند شو. صحابه سوي وی زمون دي قسم په خدای وی چې مونږ به د نبی رسول الله سره ډوډۍ خوړه نو مونږ به د ډوډۍ تسبیح په خپل اورېده چې سبحان الله دی. امم ډوډۍ خوړه امم دغه تسبیحات اورېده. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه نو زمارو معجزه ست چیرې هر هغه کار چې د پیغمبر مبارک نه هغه خلقو تخکاره شي او هغه د عام عادت او د عقل نه بهري. عام عادت کې هغه نه ښکار نه څرګندېږي د چانه او عقلم وایي چې دا د څرګند نشي او مخلوق د هغې د مثل د هغې د نقشې د جوړولو نه عاجزي دې ته معجزه وایي او دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل دی. دې کې څوک دویمه خبر نشي کولی. قرآن شریف کې د لویې معجزې ذکر دی. د مکې کافر ابو جهل او د هغه دوستان پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي چې موږ یو معجزه ښکاره کړه. جبل ابي قبیس باندې نبی علیه السلام ولاړ وی ښه که الله نه سوال وکړم دا سپومۍ راته دوه ځایه کې وبه منې وی یو بلکل اقتربت الساعة وانشق القمر. پیغمبر علیه السلام مبارک اشاره ورته سپومۍ په منځ وړه کړې شوه. یو په غر و یو د غر نه لاندې اخوا لاړه او بیا یو ځای شوه. ابو جهل څه وایي وی دا د جادو د نظربندي را باندې وی ښه نظربندي خو په تاسو به چلېږي وی تاسو د بهر خلکو نه تپوسو کې د نورو علاقو نه او تاسو کومې قافلې چې بار تللي دي چې راشي هغې نه تپوسو کې که دا هغوی هم لیدلي بیا به دا جادو وی نه بیا به نه. نو کومې قافلې چې شام مصر وغیره ملکونو ته تللی وې او هغه رالې هغې نه یې تپوس وکړو هلکه په پلانکې شپه تاسو څه لیدلي یو لویه خبره هم لیدې وه وی څو وی سپومۍ دوه ځایه شوه بیا یو ځای شوه چې څوک به راتلل هغې به دا یاره وی ستا د جادو نه غټ جادو بل نشته وی دا په ټولو خلکو چلېږي. دا معجزه وه د حضور پاک. داسې نورې ډېرې دي. د بدر په موقع کې صحابه کرام فرمایي وی نبی بخاري کې حدیث دی وی نبی علیہ السلام د شپې نه راغی مونږ ته وی چې راشئ وی لاس مبارکې کېدو هذا مصرع فلان غدا انشاء الله سار له به پلان کې کافر دلته پروت دی په بل ځای لاس کېښود وی سار له به پلان کې کافر دلته پروت دی په بل ځای لاس کېښود وی سار له به پلان کې کافر دلته پروت دی د یو کافر نوم به یې غشته او په یو ځای به یې لاس کېښوده وی قسم په خدای چې سار له جهاد وشو چې د نبي علیه السلام د کوم کافر نوم غشتی او هغې سره یې په کوم ځای لاس ایښودی وی هم په حقه دی هغه کافر مردار پروت و د هغې نه سوتر برم اخوا دی خوانو دا پیشنګویې دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا خود په غر ولاړو غر اجلقې زلزلې وکړه. یو سره حضرت ابوبکر یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان او احر لته مبارک رو برولا یوسکن احد وقلار شو احدا انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ و صدیق دو در باندې یو در باندې صدیق ولاړ دی ابوبکر ته اشاره ده و شهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ عمر رسول شو حضرت عمر هم شهید شو حضرت عثمان هم شهید شو. یو بل دی کې یو صحابي وای وی نبی علیہ السلام روانو زور پسې لاړو یو باغ ته وی زه د باغ په دروازه ودرېدم وی دی کې حضرت ابوبکر صدیق راغی وی ما ورته ودرېږه اجازت ته لغواړم مې چې صاحب ابوبکر راغلی دی اجازت غواړم وی اجازت ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه مې اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه بیا دروازه وډبېده څوک یې وی عمر مې ودرېږه په قلا د الله رسول عمر راغلی دی وی د جنت زیری مې ورکړه او د شهادت هم ورکړه د جنت مې ورکړه او د شهادت مې ورکړه وی دی کې دروازه وډبېده حضرت عثمان راغی رضی الله عنه مې ودرېږه اجازت ته لغواړم صاحب عثمان اجازت غواړي وی اجازت هم ورکړه د جنت زیری هم ورکړه د شهادت هم ورکړه خو سره د مصیبت نه ګوره مې چې د جنت زیری قبول کو د شهادت هم سره د مصیبت نه وی الله المستعان الله نو مدد غواړي
او مغه شو حضرت عمر شهید شو حضرت عثمان رضی الله عنه سره د لوی مصیبت نه او د ازمایش نه غتم خدای پاک شهادت ورکړ دا پیشنګوې دا د حضور پاک معجزې دی ګورې زمارو خطا نشه معجزه دا چې خدای کله غواړي د پیغمبر نه څرګندېږي او چې خدای ونه غواړي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه الله تعالی کې واچي هغه شي چې الله تعالی کې وانه چي نکی ډېر وختونه دي چې نبی رسول سلام به وګيو شپږ ورځې ډوډۍ بناو خدای به معجزه نه ښکارا کول نه براتله او کله چې الله غوښتل چې معجزه ښکارا کړي نو معجزه به ښکارا شو نو معجزه د پیغمبره مضبوط دلیلی د پیغمبري دا په خلق چې سوچو کې او فکر وکي نو پته لګي چې دا خو د عقل او د عادت نه خلاف شی دی او چې د پیغمبر نه دا شی څرګند شو نو معلومیږي دا چې دا د خدای تر طرف نه ده د نبوت یو دلیل دی حضرت عیسی علیه السلام به مړ جام دی برګي مرض والا باندې به الله سراغ کړه هغه مرض به جوړ شو او چې ما درزاج لون به د مور نه پیدا وړو هغه به الله سیولا به خدای پاک جوړ نو زمارونو دا د حضور پاک معجزات دي خو دا ټولو نه نبی رسول الله یو حدیث کې راځي وی چې څومره د پیغمبر معجزه غټي او یا معجزې ډېرې وي وی امر به دا امت ډېرې نو زما معجزه قرآن دغوي قرآن غټه معجزه ده تر قیامت پورې همیشه معجزه ده وی امید لرم چې خدای به د محمد د نور امتونو نه زیات وي ان شاء الله دغه یو فرق دی که یو قوم کله معجزه غوښته ده او معجزه راغلی ده او بیا هغې نه پس هم قوم انکار کړی دی نو هغه بیا خدای تباه کړی دی که بې د غوښتلو نه معجزه ښکاره شوې ده او قوم انکار کړی دی نو تباه شوې نه دي خو چې وغواړي او بیا معجزه راشي او بیا ته انکار وکړي نو هغه قومونه خدای تباه کړي لکه د صالح علیه السلام قوم اوښه وغوښتله اوښه راغله پی به یې ورکول او د هغې نه پس انکار وکړو نو قوم خدای تباه و برباد کړي نو د نبی علیہ السلام نه بعضې وخت کې معجزې غوښتلې شوي دي چې ته مونږ ته دا معجزه ښکاره که دا ښکاره که هغه به وي نه ما ته پته ده که دا معجزه خدای زما په لاس خدای ته سوال وکړه چې دا معجزه درکړي که زه د خدای نه سوال وکړم او دا معجزه خدای په ښکاره کړي ما ته پته ده تاسو بیا هم ایمان نه راوړئ دا عادت او د عرف نه او د تجربې نه راته پته نو بیا به تاسو خدای تباه کړي نو دا غټې معجزې وې د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبره او په دې معجزاتو زمونږ ایمان دی ښا په دې زمونږ ایمان دی په دې به مونږ ایمان لرو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو لویو معجزو خاوند و او خدای پاک ولې ډېرې عظیم معجزې ورکړې دې نه دا معلومیږي چې نبی علیه السلام معجزات ډېر دي امت ډېر دی او په ټولو پیغمبرانو کې د لوی شان خاوند هم دی او د ټولو پیغمبرانو سردار هم دی او په بیت المقدس کې ټولو پیغمبرانو امام هم پاتې شي غټه معجزه د معراج هغه مې درته مخکې ویلې ده اوکې چې رب العالمین مون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان خدای پاک زموږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري نصیب کړي او خدای پاک هم د ګناه او د ګناه د اسبابو نه پابند کړي وساتي او کوم کړي دې راته خدای معاف کړي دا دام دعا کې زموږ یو مرګري دی په دې کارخانو مارکیټ کې دکان دی هغه څه دعاګانې غوښتې دعا وته کې چې خدای پاک ولا دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او څه بیمارۍ هم دي پکې یو مرګري ما ته ستا ټلیفون کړو یو مرګري د هغه بچي نشته هغې ته مولا دعا وکړې چې خدای ورله نارینه اولاد ورکړي بعضې نورو دوستانو په ټلیفونونو دعاګانې غوښتې دي چې هم چې دعا غوښتې د خدای هغه خلک هم درته معلوم او د هغې دعاګانې هم درته معلوم دعاګانې وله قبولې کړي او بچو ته به دعا وکړو خپلو بچو ته زمونږ بچو ټولو ته دعاګانې وکړې چې خدای پاک دې انیس احمد یادوي په تېره جمعه ته نوې مونږ ته تقریر کړی دی خدای دې عالم فاضل کړي او ستاسو زمونږ بچي دې ټول خدای نیکان کړي الله دې صالحان کړي خدای دې مونږ تاسو د لوفرو د ژوند نه وساتي الله هم د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کا او د دنیا او د آخر د فتنو او د مصیبتونو آفتونو دې الله مونږ ټول محفوظ وساتي رب العالمین که څوک مریضان دي په دې جمعات کې یا په کورونو ټول الله شفا ورکړي که څوک تنګ دسته دي او فقیران دي خدای ته د حلالو رزق فراخ نصیب کړي او پروردگار که د چا کاروبارونه ته پکې ولا برکت واچي
چاته څه مشکلات دی هغه په خیر او په خوشحالو باندې بدل کړي او بیا سوال کوي باندې دوستان اولاد نشته خدای ته ول نارینه اولاد ورکړي الله خیر وخت زموږ په خلیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله کړي دي هغه په خونه ټلیفون کړی دی بیمار دی رب العالمین دی ولا شفا ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي بیا دا ټول څنګه دی خیر بیا دا سازان کیږي خو بهتر دا چې او د ستیو کې نو ځان دی کله باندې د لمبلو په واجب شوی وي او دې بیمار دی نشي لمبلې نو خیر په تیمم باندې دې مسکي او د دمتوب کیسټ خرصول د ګناه کیسټ خرصول د ګناه میموري کارت خرصول دا ټول ګناه ده یو خبره ذهن کې لګاوه چې دا خبره رااله بعض خلک په موبایل باندې د میسجونه خوري او بعض انسان په دې میسجونو کې اس قسمه تحقیق نه کړي د دروغ میسجي تحقیق نه کړي بل ته فورن خوري نبی علیہ السلام فرمای کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع واذا ارى انسان غد دروغ جن بل نشته چې یو خبره ووري زری بل تورسي او تحقیق نه کړي نو دا اوس بعد وخت به خلک میسج خور کی زبانه خبر زمار اوالی ورته او غلطه مسله به خلکو ته خوري ما ته پس ما ته خلک ټلیفون کوي تارا تر مدا میسج خور شوی دی مې زه خو نه په میسج پیګم نه راته دا چل راځي نه ته خبره ودا تاویلی دی مې زه خو نه خبر ها اوس ما دا میسجونه خواله شوی دی چې قران شریف کې د پیغمبر هم ویخته او لته پکې پراتی سوګي د روزي مبارکي سوګي د ګيري مبارکي سوګي سر مبارک دا ولې دا ظلم کوي دا خلک او چې یو لرورتي دي زربل ته ورسي بل لرورتي دي زربل ته ورسي وي خطب قرآن شریف کې د پیغمبر علی السلام څه کوي دا استاد ولې په نبی هم دروغ وایي چې یو دا خو چې څوک تلاوت کوي نو دا هغه د ګيري نه یا د سر د نه نه خامخا وي خطب پریوي یا د ځمکې نه هوا دا وخت خو باریک شي لري اوچت کی او په قرآن شریف کې پروي یا دا بازي بوټي دا غیغه نری نری تارونه د وختو په شان دي په دې هوا کې دا وخت خواره کی او په قرآن شریف کې پروي اسه تاسو نه تاسو کو چې زما وخت لري مثلا د تلاوت کوم یا تکه او په قرآن شریف کې پروت دي او دا دې زما یاستا او ته چې دا د پیغمبر علی السلام دی نو خپل وخت د پیغمبر وخت ویل به ګناوي کې بني دا ولې دا خلک دا څه کوي تا پراپیګاندا وکړي یو تو کی میسج بس بل تو کی پلان کی خوب لیدل پلان کی خوب لیدل پلان کی خوب لیدل دا فضل میسجونه مهرباني کې مکاوي چې په یو خبره د تحقیق نه کړي یو خبره تحقیق نه رسیدلې او په میسج کې د خورا کړلا نو پیغمبر علی السلام وایي چې بل ته خبره او رسوله او تحقیق نه کړي د دنه غټ دروغجن بل نشته د پیغمبر د وینا مطابق ځان په دروغجنتوب کې منع یو سړی ته میسج راولېږي دا غي تحقیق وکړي چې واقعي دا مسله د دین دا او کنه دا مولانا تاسو کا نو کوي نو بیا خور کا او کړي نه خورا